دې ریسرچ او تحقیق انتهایی دقیق کار وي. بیا دغه کم دور جدید دی، په دې دور جدید کې چې کم مسائل دي هغې قیاس راوستل هم ډېر مشکل کار وي. لہذا نن صرف هغه مسائل دي چې کم مسائل جدید دي او نوې مسائل دي چې آیا د هغې سره روجه ماتیږي، فاسد کیږي او کنه فاسد کیږي، یا روجه کې هغه کار کول جایز دی او کنه دی. اورنۍ نمبر سیز په روجه کې مریض ته اکسیجن لګول آیا په دې اکسیجن باندې روجه ماتیږي او کنه ماتیږي؟ ګورئ، صرف خالی اکسیجن باندې روجه نه ماتیږي. یو مریض ته خالی دغه اکسیجن لګولی دی، نو په خالی اکسیجن باندې روجه او په دې سیزونو باندې روجه نه ماتیږي. اکسیجن باندې هر روجه ماتیږي چې کله د اکسیجن سره نور څه قسمه دوای استعمال شي چې هغه به طور غذا استعمالیږي. د پوهیږي که نه، هغه د دې سره چې نور کم کیمیکلز استعمالیږي د اکسیجن نه علاوه چې کم کیمیکلز دي، یو خو کیمیکل صرف د اکسیجن دپاره دي، هغه جدا خبره ده. هغه کیمیکلز چې هغه د اکسیجن نه جدا دي د وجود د غذا د بدن د خوراک دپاره د قوت او د دې دپاره استعمالیږي. نو په دغه اکسیجن باندې بیا روجه ماتیږي، خالی اکسیجن باندې روجه په دې باندې روجه نه ماتیږي. ټیک ده. دغه رنګې ډایلاسیس چې ورته وایي د ګردو واشنګ چې کوم وي، عجیبه وخت راغلی دی. الله دې مسلمانانو د دې مرضونو نه وساتي. او سړی حیران شي، داسې ناشنا مرضونه دي چې سړی د هغې نومونه اخیستلی نه شي، او که نومونه واخلي د هغې تعارف نه پېژني چې دا څه شی دی. نو الله دې د مؤمنانو حفاظت وکړي. څوک چې بیماران دي که نه، دعا ورته وکړي چې څوک بیماران دي الله دې ټولو له شفای کامله عاجله نصیب کړي. بیماري ډېر کمزوری شی دی، لوی عذر په دنیا کې مجبوري څه ده؟ بیماري ده. الله دې احتساطي مسلمانان. نو ډایلاسیس خبره مې کوله چې آیا ډایلاسیس باندې روجه ماتیږي او کنه ماتیږي؟ نو د عربو یو مفتی دی او یو فتاوا یې لیکلې ده، الشیخ ابن باز رحمه الله. هغه فتاوا کې خپل لیکلي دي الجنة الدائمه دا د هغې څه دي؟ دا د هغې فتوا ده. په دغه فتاوا کې هغه لیکلي دي چې یاره ډایلاسیس باندې روجه ماتیږي. پوه شوې؟ خو موجوده جدید تحقیق دا دی، اوس موجوده جدید تحقیق دا دی چې صرف په ډایلاسیس باندې روجه نه ماتیږي. ډایلاسیس معنی وینه صفا کول که نه، وینه صفا کول او هغه زاید وینه هغه چې کوم دی هغه لر کول، دغه وجود نه بهر ته راویستل د پیپانو په ذریعې باندې، او دا صفا کول واپسې بیا په وجود کې دننه داخلول. نو لیکن دا نه داخل شو نه خارج شو. اصل کې روجه ماتیږي یو خارج سینه چې هغه بد وجود کې داخل شي. دا د وجود خپل شی دی، دا خارجيږي او داخليږي، دا د وجود خپل حصه ده. نو لہذا صرف ډایلاسیس باندې روجه نه ماتیږي. کله چې ډایلاسیس سره نور د طاقت دوایانې او کیمیکل استعمالول شروع کی، نو په دې باندې چې کوم دی بے فتاوا عالمگیری وغیرہ او شامی او رد المختار دې ټولو راغستې دي چې په دې باندې روجه بیا نه ماتیږي، په دې باندې بیا روجه نه ماتیږي. او بله مسله ده چې اکثر خلک د ژبې د لاندې څه ګولۍ نیسي، ژبې د لاندې څه ګولۍ وغیره یو سیز نیسي چې د هغه سره شوګر کنټرول شي، یا د هغې سره د زړه چې کوم مسلې د زړه هغه چې کوم د کنټرول شي. نو لہذا دې باره کې هم عجیب چې کوم دی رایې دي. خو د دې کې بهترین مسله دا ده، بهترین دا ده، هدایم لیکلي دي او شامیم لیکلي دي. هغه وایي ومن ذاق شيئا بفمه لا يفطر. کم سیز لنډه خبره دا ده چې په دې ګولۍ باندې روجه نه ماتیږي. په دې ګولۍ باندې روجه نه ماتیږي. یاد ساتئ، ګورئ تر هغه وخته پورې چې کله دې په مرۍ کې د دې خوند ذایقه او د دې لاړې تېرې نه شي، صرف د ژبې سره محدود شي، نو په دې باندې بیا روجه نه ماتیږي. او که چېرې دا محدود نشو په خوله کې، دا څه شو وړه شو او ویلی شو، او دا خوند او ذایقه دا په مرۍ کې تېر شو، نو بیا خو روژه ماته شو، هغه جدا خبره ده.
صرف په دې ژبې د لاندې د ګولۍ ښودل په وخت د ضرورت کې په دې باندې روژه نه ماتېږي. په دې باندې څه نه ماتېږي؟ روژه نه ماتېږي. دویم نمبر خبره چې دې په دې خوله کې خو خلک نسوار هم ږدي وغیره وغیره که نه، نو لہٰذا په هغې باندې روژه ماتېږي. اصل کې دا روژه چې ماتېږي او نه ماتېږي په دې باندې علما پوهېږي دوه څیزونه دي، لامه او جایفه. دا دوه څیزونه دي. نو دا نسوار وغیره چې کوم دي دا ټول جایفې سره لامه ټولو سره تعلق ساتي، نو لہٰذا د ګولۍ چې کوم د دې نه جایفې سره تعلق نشته دی. ټیک ده، د دې د وجې نه روژه په دې باندې نه ماتېږي. او بله مسله ټوت پیسټ باندې روژه ماتېږي او که نه ماتېږي؟ نو ټوت پیسټ باندې هم روژه نه ماتېږي. ښه صاحبانو، روژه پې نه ماتېږي، مکروه کېږي، مکروه کار دی، ځکه چې لکه خوند خو یې دی که نه یاره. ټیک ده، او کم از کم ته به څونه ثابت ورځ به دا لاړې توکې چې په مخه به لاړې توکې چې یاره ما ټوت پیسټ استعمال کړی دا خوند به، نو سړی شکې کېږي، لہٰذا روژه پې نه ماتېږي. خو ښه خبره دا ده چې دا استعمال نه شي. پاتې شو مسواک مسله چې هغه هر قسم مسواک وي. هغه لیکلي دي چې کان یابسن او رطبا او یابسن او ذائقا. دا مسواک که هغه وچ مسواک او یا کاغذ کې دننه هغه کوم لامده مسواکونه چې راځي هغه وي او که خوند واله وي، هر قسم مسواک چې په دې باندې روژه نه ماتېږي، په دې باندې روژه نه ماتېږي. دغه رنګې د زړه ته یا معدې ته دغه کوزول، کیمره کوزول او دننه د هغې چې کوم دی معاینه کوله، په دې صورت کې هم روژه په دې کیمرې سره په دې ټیوب باندې دا کوم ټیوب چې کوزیږي معدې ته او یا د زړه ته دلته کې د والونو چې کوم چیک اپ کېږي، نو لہٰذا دې سره هم روژه نه ماتېږي، دې سره هم روژه نه ماتېږي. ټیک ده. بله مسله چې دننه څه شی ولګېدو زړه ته او سیز لګول او هغه دننه ولګولی شو، هغه پاتې شو دننه په دې سینه کې، نو بیا په دې باندې روژه ماتېږي. فتاوا علمگیریه فتاوا الشیخ ابن باز رحمه الله هغو دا ټول دا لیکلي دي. ټیک ده، هغو دا لیکلي چې په دې باندې روژه څه کېږي؟ نه ماتېږي. او دغه رنګې زنانه چې کوم دي، زنانه حیض دپاره چې کومې روژې نیسي، دا حیض دپاره چې کومې ګولۍ خوري، اکثر زنانه داسې دي داسې ګولۍ راوتې دي که نه چې هغوی د حیض دپاره وخوري، حیض وینه پې بندېږي، ماهواري وینه پې بندېږي. نو که څوک دا ګولۍ خوري جایز دي، جایز دي، خو ګوره یاد ساتئ چې وینه بنده شو نو روژې به بیا نیسي، روژې ورباندې بیا فرض دي، روژې ورباندې بیا څه دي؟ بیا ورباندې روژې فرض دي. او د دې ګولو په خوړلو کې څه داسې غټه ګناه نشته دی، خو هسې میډیکل سیسټم دا وایي چې دا ګولۍ خوړل نه دي پکار. ټیک ده، ځکه الله جل جلاله یسألونک عن المحیض قل څنګه د آیات یاره یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیض. الله ورته تکلیف ویلی دي، څه ویلي دي؟ تکلیف ویلی دي. دا دننه ایسارول او بندول، نو دا د مرض ذریعه جوړیږي، مرض ذریعه جوړېدلی شي. نو لہٰذا په دې باندې چې کوم دی شریعت کې څه ممانعات نشته دی. او که چا دا وخوړل نو بیا به څه کوي؟ روژې او حیض